الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. سورة الانعام کی دو حصے وی. اولا حصہ کی رد شرک اعتقادی اور دویمہ حصہ کی رد شرک فعلی اور اثبات توحید کو پدی باندې ادلہ عقلیه پیش کول. مخکې دیارلس ادلہ عقلیه ذکر شو و دیدانا سوال لسم دلیل عقلی. وهو القاهر فوق عباده دا اللہ زور ورده دا پاس دا بنیانو اور علی کی تاسو باندے نگاہ بانی فرشتے شاید انسانانو نگاہ بانی کئی لگے سورہ رات کے امیول سمیات کے رازی. حتی اذا جاء احدکم الموتو تردی پوری چکلا راشی اوستاسو تمرگ اور روح اغلی ددنا زمنگا استازی او دی زیادے نکی زیادے نکی لگلی او پسی دی بلنا روح والی. ثم ردو الاللہ مولاهم الحق بیا با واپس شدئی بیا با واپس شدئی اللہ تا چھ مددگار دی رشتیا. خبردار اللہ را اختیار دے وہ اسرع الحاسبین او دیدہ اللہ زرد حساب کو ان گناہ. اس بین لسم دلیل عقلی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وایا سوک دے چھ خلاصی بتاسو تیارو دو چھو دریابنا شرامت کوئی غلرا پاجزای و پرو باندے. سوک دے چھ برامدد کی او تاسو بخلاص کی او تاسو آئی. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین کخلاص لکو منگا دینا نشو منگ شکر گزارونا نسوک با ہم خلاص کی تی بغلی شی. قل اللہ ونوایا اللہ ینجیکم منها خلاص بکی تاسو دی مصیبتنا او دہر یو مصیبتنا ثم انتم تشرکون نبیا تاسو دا اللہ سرنو شرکان کوئی چھ خلاصون کے اللہ دے نبی اولی دا اللہ سر برزو کی صدار گرزوی. قل هو القاهر علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم شپارسم دلیل عقلی. وایا پیغمبرات دا اللہ قدرت والا دے فدی خبر باندے چراولی کی بتاسو باندے عذاب دا پاسستاسونا او من تحت ارجلکم یا لاندے دخپوستا سنا آسان عذاب دا برن راشی لاندے دخپونا
د ځمکې نه عذاب راشي، اوبه راشي، نور څه راشي، یا د پاسه نه عذاب ناکاره حاکمان در باندې مسلط کی، د لاندې د خپو نه کشران درله نافرمانه وګرځئ، شاګردان اولاد او یلبسکم شیعان یا وګرځئ تاسو لره ډلې ډلې ویذیقا بعضکم باس بعض اوسکی بعض ستاسو ته عذاب د بازو د لاسه ډلې ډلې هم کی په یو بل مخته کی بس یو بل وجنئ، دا پته نه لګي چې وجون کې څوک دی، خو بس طالب هم وجني، پولیس هم وجني، ملا هم وجني او فوجي هم وجني، او دا پته پکې نه لګي چې دا وجل څوک کوي. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وسګي بعضو ستاسو ته عذاب د بعضو د لاسه. انظر کیف نصرف الآیات، اوس هم د خدای عذاب دی، د پاسه نه عذاب ناکاره حاکمان هم دغه حاکمانی، خو کله یو پاټای ته شي نو هغه انصافدار شي، نو کله بلې ته شي نو هغې انصافدار شي، کله یوې ته یو کله بلې ته، دکه څیزونه دي اوړي او را اوړي، او وایي اوس به امن راشي، اوس به خوشحالي راشي، خوشحالي نه راځي تر څو چې عمل سم شوی ني. د لاندې نه عذاب یا به ډلې ډلې هم کی، نو ډلې ډلې دي او دا پته پکې لګي چې قاتل څوک دی او مقتول څوک دی، نه مقتول ته پته لګي چې زه ولې وژلم، نه قاتل ته پته لګي چې زه ولې قتل کوم، او بدامني د چا د لاسه ده، امن پکار دی، خو دا بدامني د چا د لاسه ده دا تپوس پکار دی، نو بدامني د چا د لاسه ده، نو څوک په یو راړی څوک په بل راړی، نو مرګونه چې څوره کیږي نو څوک یې کوي، خدا تپوس نشي کولی. انظر کیف نصرف الآیات، وګوره څرنګه بیانوو موږ دلایل لعلهم یفقهون، خامخا چې دوی پوه شي. وکذب به قومک، او تکذیب کو په دې باندې ستا قوم، وهو الحق، حالانکه دا رښتیا دی. قل لست علیکم بوکیل، وایه نیمه زه په تاسو باندې ذمه دار. لکل نبع مستقر، د پاره د هر یو خبر یو وخت د ودرېدو دی. وسوف تعلمون، زر دی چې پوه بشئ تاسو، هر یو وخت خبر لا الله یو وخت مقرر کړی دی، تر دغه وخته پورې به دا کارونه وي. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کله چې وینې ته هغه کسان چې هغوی ننوځي زموږ په آیاتونو کې، زموږ د آیاتونو بد وایي، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نو مخ واړو د دوی نه، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر دې پورې چې وننوځي دوی په بیان بل کې، بغیر د دې نه، یعنې په بل بیان. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، او گیرگی تان شیطان، فلا تقود بعد الذکرى مع القوم الظالمین، نمکینا پس د یاداشنا سرد قوم ظالمانونا. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، او نشته د پاغه کسانو باندې چې هغوی ځان ساتي د مناهیونه، د حساب د دې ناکاره خلکو نه څه شی، ولكن ذکرى، لیکن پنور کلی لعلهم یتقون، خامخا چې دا مومنان ځانو ساتي دی د مرګردیانا، یا لعلهم خامخا چې دا کافران یتقون ځانو ساتي د بد اعمالنا. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا، او پریدا کسان چې غوینیو خپل دین لرا لوبې او بس. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کې چولی دی لرا ژوند دنیا. وذکر به، او پنور کا په دې قرآن، تبصر نفس بما کسبت،
دیو جنا چې هلاک نشي او نفس پاغه سباندې چې کړي دي یا اون شرمېږي لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع نبی دی نفس لرا بیدا اللہ نا سوک دوست او نسو خلاص انکے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا او که فدیه لید وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ او که فدیه ورکی دا نفس پورا فدیه لا يُؤْخَذْ مِنْهَا نو ابن غستشی دنا اولئک الذین هم سلو بما کسبو دا کسان دی چه علاق شدی پس افداغی چه دی کری دی لهم شراب من حمیم و عذاب علیمون دی لده لهم دی لراس کربی دی گرمو بونا و عذاب دردناک بما کانو یکفرون پس افداغی چه دی کفر کون کی